څنګه چې بنده اعمال وي هغه شان په الله د برنه حالات راولي هغه کله چې په ځمکه باندې اجتماعي ګناهونه زیات شي الله اجتماعي آفتونه په دې قوم باندې نازل کړي بیا نن زمونږ او ستاسو ګناهونو دومره عروج کړی دی دومره عروج چې الله له طرف نه رحمت چې کوم دی په قهر باندې بدل شي هغه دا باران د الله رحمت دی دا د رحمت فورا په قهر باندې بدل شي د الله دا زمونږ د ګناهونو وجه ده ظهر الفساد فی البر والبحر په وچه او لمده کې چې کم فساد کم افت راځي دا د بنده د ګناهونو د وجې نه راځي نن کو کم اعمال مونږ وکړو دا اعمال د الله په دربار کې پیش شي الله په اعمالو فیصله وکړي دا اعمال د بدو حالاتو دي بد حالات کې راولي بیا طوفان راځي بیا سیلې راځي بیا زلزل راځي بیا فصلونه تباه شي بیا د مال او د جان څومره نقصانات په یو څو منټه کې وشي او دا صرف الله یو څو جلکې مونږ ته ښایي انسانه دا تا ته ښایم خو لږ مزید په یو منټ ورکوم نو ستا دا لوی لوی بلډینګان چې تا د منلو سریې نه ډک کړي دا د جرړو نه اړوم او نوم ورنه ختموم اته څه ګرانه ده اته څه ګرانه چې قوم ثمود قوم هود په شان ماهرین انجینران په غرونو کې سورنګان وباسلي دي د دې د وجې چې د زلزل نه بچو الله چې سیلې راوستله داسې نست و نابود یې کړ چې نوم نشان یې ورنه ختم کړه څه به زمونږ آبادي څه به زمونږ بلډینګانې څه به زمونږ انجینرتوب وي څه به زمونږ چې کوم دی مهارت وي مهارت خو د قوم ثمود او د قوم هود و هغه چې الله قرآن کې وی د دې دوو قومونو په شان قوت والا او طاقت والا خلق به تر قیامت رانشي چې الله پیدا کړي دي کله چې په دغه طوفان او سیلې الله راوستله داسې پراته دي لکه څنګه چې د کجورو تنې پرتې داسې پراته وو بیا دومره اوچتې اوچتې او دنګې او لوړې باډې وې د هغې د کجورې تنې ته ګوره داسې د هغې باډې دي بیا دې چوکي را سره خو الله سره هیڅوک مقابله نشي کولی الله ته ډېر زورور ډېر طاقتور حکومتونه او سلطنتونه څه نه ښکاري بیا موږ غوندې یو شپږ فوټه انسان د الله په نظر کې هېڅ شی نه دی زمونږ او ستاسو هلاکت او بربادي د الله په دربار کې د سترګې طرف نه مخکې به ختم خدا د الله رحمتونه دي په مونږه چې باوجود د دې دومره سرکشۍ مونږ ته یې مهلت راکړي بیا صرف ښایي راته بنده سم شه ګورې دا عذابونه دا افتونه دا طوفانونه مونږ ته اطلاع د سم شه اعمال دې ټیک نه دي ګورې سم شه ټیک نه دي اعمال لیکني بیا به دې ختم کړم مهلت به درته وي بیا محترمو خپلو اعمالو طرف ته سوچ پکار دی دا اوسنی دور د توبې او د